بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اکثر زموږ نوجوانان ملګری دا یو شکایت کوي چې مونږ غواړو کوشش کوو چې مونږ سحر مونږ د پاره پاسو چونکه مونږ پاسېدلی نشو، مونږ ته دا ډېر زیات مشکل ښکاري. دې لپاره داسې یو وظیفه پکار ده چې هغه مونږ ووایو او سحر مونږه مانځه ته راپاسو. نن ته ډېره بهترینه او اسانه وظیفه ښایم. د قرآن مجید یو آیت دی د سورې بقرې، د هغې تلاوت چې څوک د وده کېدو په وخت کې وکړي نو انشاءالله تعالی الله جل جلاله به د انسان چې کم وخت هم دی په زړه کې متعین کړي، الله به هغې وخت له پاسوي. هغه آیت څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. کو چرته دا آیت چاته نه ویزدو نو د دې آیت صورت او نمبر د خیمه دا سوره بقره کې 125 نمبر آیت دی. د وده کېدو په وخت کې چې څوک دا وایي او دې ځان له په ذهن کې او په زړه کې یو ټایم متعین کی یا دا وایي چې الله ما مانځه ته پاسه ان شاء الله الرحمن الله جل جلاله با د هم په هغه ټایم باندې منزله الله بیداری او الله بولا د موږ د پاسېدو توفیق